محترم مسلمان خویندورونو د محرم الحرام ډیر زیات قیمتي او بابرکته ورځ شپې شروع دي. نن چې کوم وظیفه ده د اکم محرم نواله لسم محرم پورې دا وظیفه دا کولی شي. څوک د اکم محرم نه لسم محرم باندې په دې لسو ورځو کې کله دا وظیفه وکړي، الله پاک به د انسان د مال او دولت نه مالامال کړي. دومره رزق دومره دولت به الله پاک د انسان ته ورکړي چې د انسان به نورو خلکو کې د پیسې تقسیموي او دا به دومره مالدار وي. بعضې وخت کې په درستخان باندې خوراکونه کم وي، کله کله هېڅ هم نه وي، د نش برابر وي، نو د وظیفې فایده او حیثیت به دا وي چې الله پاک به د انسان چې کوم درستخان دی دا به ډک کړي. ستا چې څومره خلک دي، ملګري دي، دوستان دی، رشته دار دی، یاران دي، د هغوی مینځ کې به ستا عزت دا به سیوا شي، د هغوی په زړونو کې ستا محبت دا به سیوا کېږي. دغه رنګې محترمو د نوکرۍ دپاره، دولت دپاره، د رزق دپاره، خوشحالۍ دپاره، دغه شانتې د لوړ مقام دپاره نو هم تاسو دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز کامیابی دا به ستاسو مقدر سازیږي. محترم وظیفه انتهایی لاجواب او انتهایی د کمال ده. د ثواب په نیت باندې شیر کړئ او خپلو ملګرو باندې په چا خفه کېږئ شیر کړئ ورسره چې هغوی دا وظیفه وکړي، د هغوی مالي حالات د هغوی ژوند کې بدلون راشي. محترم مسلمانانو خویندورونو، لکه څنګه چې انسان لاړ شي ډاکټر له او هغه انسان ته یو نسخه ورښیي، څوک وایي به سر مې درد دی، نو یو ډاکټر یو نسخه ورکړي، بل له بل ورکړي، نو هر یو سړی خپل فن کې ماهر دی، هر یو د خپل وس مطابق کار کوي. نو هم نن چې کومه زموږ وظیفه ده، کوم چې ماهران دي علمای کرام، هغوی دا وظیفه د دې لپاره چوز کړې ده چې کوم سړی په محرم کې دا وظیفه کوي نو مال او دولت دا به د انسان خواله راځي، رزق به سیوا کېږي، دغه رنګې خوشحالي به پرې راځي، حاجتونه به یې پوره کېږي، مشکلات به ختمېږي. انتهایی پاورفول او انتهایی لاجواب وظیفه ده. کوشش وکړئ په خپل هم وکړئ او خپلو دوستانو، یارانو، ملګرو سره هم شریکه کړئ. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو 11 پیرې درود ابراهیم ووایئ، 11 پیرې، او بیا د هغې نه بعد تاسو 21 پیرې سورة اللیل ووایئ، واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. پوره صورت ښه په آرام باندې، ښه په اطمینان او په سکون باندې چې کله برابر شو 21 پیرې، نو بیا درود شریف ووایه 11 پیرې، او بیا د هغې نه بعد دعا وکړه، انشاءالله العزیز کامیابي او ستاسو خپې لازمي ښکلی. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.